بچان دی پکی اوسی او پختون جانان دی پکی اوسی دا پختون خوا دی اللہ نا خپا کبینا دا شازلمو یارانو زارشم دا زڑو یارانو زارشم دا ننگیالو یارانو زارشم او دا پختنو یارانو زارشم زہر نیم ہر وقت کی یادوینا ہم زولو پاسے شاب زر کے در نتیر نشی آواز ور کے زمادا دوگوتی خط ور کے او زما پختون جانان خبر کے او کس پختو ور پکیوی راستون بشی شوانی زپتی دودا مسافرہ کور تراشا ما تگران نور انتظار شو دزڑ سرا کور تراشا زوانی زپتی دودا زما سنو کس پن راخلا ستابریتونو کس پن راخلا پجوندون صبر و صدا نا خبرا کور تراشا ما تگران نون انتظار شو سید باچا دزڑ سرا کور تراشا زما سنو کس پن راخلا ستابریتونو کس پن راخلا پجوندون صبر و صدا نا خبرا کور تراشا ما تگران نور انتظار شو دزڑ سرا کور تراشا دا اختر خبری پریدا اختر لری دے جانانا دا اختر خبری پریدا اختر لری دے جانانا ستارات اختر دے بی اخترا کور تراشا ما تگران نور انتظار شو دزڑ سرا کور تراشا دا جزیو سو شیرونا در لیکم عمل پیوکا دا جزیو سے شیرونا در لیکم عمل پیوکا پمینت زاری رانلی پسندر کور تراشا ما تگران نور انتظار شو دزڑ سرا کور تراشا جی کتونکو تاسو د نورو پښتنو خبرې واورېدلې دا زموږ کومه خورکۍ چې ناسته ده دلته ډاکټرۍ جاب کوي یو انساني خدمت کوي یقینا دا زموږ اصل هیروګان دي مین رول چې کوم د صحت په حواله دی د دیو دی ولې چې دوی په کرونا وبا کې د خپل ځان پروا نه ده کړې د خپل ژوند نه لاس وینځلي دي او د کرونا چې څومره مریضان وو د هغو علاج ته څنګ په څنګ ورتېدلي دي او هغه علاج یې ترسره کړی دی قدرمندو خورکۍ را سره ناسته هغو سره په اردو کې خبرې کوم هغو په پښتو نه پوهېږي هغو د همدغه روزګار په حواله نن د خلیل الله او د سید باچا د کارګو ابتدا ده په دغه حواله به د هغو نه پوښتنه کوو چې د پښتنو دغه روزګار ته د پاکستانو دغه روزګار ته په کوم نظر ګوري او تاسو ته کوم میسج درکوي جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے سب سے پہلے تو آپ نا شارٹ تعارف کر لیں ہمارے شمال کے شیشے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پھر میں آپ سے کچھ سوالات کروں. جی جی میرا نام ڈاکٹر فرحت ارسلان ہے. میں یہاں پہ جنرل سرجری کی کنسلٹنٹ ہوں موساد ہاسپٹل میں. اور خلیل بھائی جو ہیں جو یہاں کے جنہوں نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی ہے وہ سمجھیں میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. اور میں سب سے پہلے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمیں عزت دی اور ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ کمپنی کھولی ہے. اللہ پاک اس میں جو ہے برکت دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی بہت مہربانی اپنی قیمتی ٹیم دینے کی. میں کچھ سوال پوچھوں گا. یہاں پر پاکستانی لوگ بہت بڑی تعداد سے ہے اور زیادہ تر زیادہ لوگ جو ہے نا وہ مزدوری کر رہے ہیں, سخت سے سخت کام کر رہے ہیں. اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بزنس کے حوالے سے لوگ بہت کم ہیں یہاں پہ, اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہمارے یہاں جو ہمارا جو مزدور طبقہ ہے وہ زیادہ تر ہمارے پٹھان بھائی جو کہ تعلیم یافتہ زیادہ نہیں ہیں وہ یہاں پر آتے ہی مزدوری کے لیے ہے.
دوسری چیز یہ کہ بزنس میں ہمارے اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ کوپ نہیں کر سکتے. اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ کوپ بزنس. آپ اسپیشلی جب یہ سعودیائزیشن کے بعد تو تقریباً امپاسبل ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو یہاں پر کیری آن کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے یہاں پر بزنس کرنا کتنا آسان ہے, کیونکہ آپ بغیر سعودی کے کام نہیں کر سکتے. پھر آپ نے جو ہے اپنے پاس کام کرنے والے بھی سعودی رکھنے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں, جو میرا نہیں خیال کہ ایک چھوٹا بزنس مین جو ایک نارمل درجے کا بزنس مین ہے وہ اس کو پوری کر سکتا ہے. بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. جی آخر میں کیا میسیج دیں گے اپنے پاکستان کے لیے کہ وہ بھی اس طرح بزنس کرے, اور یہ جو دیہڑی کر رہے ہیں بہت مشکل کام کر رہے ہیں اور اس میں اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا میسیج دیں کہ وہ بھی اس طرح بزنس کرے, وہ تو کامیاب ہو جائے. تو دیہڑی میں بندہ اپنے آپ کا خرچ بھی نہیں پورا کر سکتے. جو بندہ بزنس کرتا ہے وہ اپنے پورا گاؤں کی بھی جو ہے نا خرچی اٹھا سکتے ہیں, 4-5-10 بندوں تک جو ہے نا اس کا خرچے برداشت کر سکتے ہیں. بزنس آپ کس حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں, یہاں یا پاکستان؟ یہاں تو بے انتہا مشکل ہے جی. یہاں کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ کا کفیل آپ کو سعودی اگر آپ کو کفیل اچھا مل جاتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر بھی کافی ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. سعودیائزیشن کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنا آپ کو گورنمنٹ نے کوٹا دیا ہوا ہے اس کے لحاظ سے تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے سعودی, بغیر اس کے تو آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن ہاں اگر آپ کو سعودی کفیل اچھا مل جاتا ہے دین یو کین, تو پھر آپ یہاں کام کر سکتے ہیں. باقی رہا مزدور طبقے کے لیے یہاں پہ بزنس کو کرنا ڈیفیکلٹ ہے, ناممکن کچھ نہیں ہوگا, ہمت کی ضرورت ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں نے ان کا باتیں سنی ہے, اس میں بہت گہرا میسیج ہے, کیونکہ ہر ایک بندے کے لیے چاہیے کہ وہ محنت کرے اور باعتماد ادارے کے ساتھ کام کرے. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اعتماد لوگوں کے ساتھ بزنس کرے اور پارٹنرشپ کرے تاکہ اس کا بزنس کامیاب ہو جائے. ناظرین ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحبہ کے شوہر بھی موجود ہے, وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں, ارسلان صاحب. اس سے بھی بات چیت کریں گے اور اس روزگار کے حوالے سے اس سے بھی سوالات پوچھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین آپ نے لوگوں کا باتیں سنی. یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارسلان بھی موجود ہے, اس سے بھی سوال پوچھیں گے ان لوگوں کے روزگار میں جو پاکستان یہاں پر روزگار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اس حوالے سے اسی بھی سوالات پوچھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب اپنا تعارف کریں, ہمارے شمار کی شیشے پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا تعارف اور اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ارسلان ہے, میں بھی بیسیکلی ایک یہاں کاروبار ہی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میرا کاروبار جو ہے وہ بیسیکلی یونیفارم کے سپلائز سے ریلیٹڈ بزنس ہے. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ یہاں حالات ضرور ڈیفیکلٹ ہیں, مگر ایسے نہیں کہ کاروبار کیا نہ جا سکے, مگر کاروبار کرنے کے بہت مواقع موجود ہیں. آپ جیسے چیزیں جو ہیں, جیسے خلیل بھائی نے یہ کاروبار شروع کیا, ماشاء اللہ ان کو اللہ ترقی دے رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے مواقع موجود ہیں جن میں آپ کام کریں تو آپ کو اللہ ترقی دیتا ہے. یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں اس کے لیے کیا میسیج دیں گے, اگر وہ بھی وہ اس طرح روزگار کرنا چاہیے کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس طرح روزگار بزنس وہ بھی کرے. ان جتنی بھی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں اس کے لیے کیا چاہیے, وہ کس طرح سپورٹ کرے اور کس طرح وہ اپنا روزگار شروع کرے, اس کے لیے کیا میسیج ہے. بے شک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مواقع موجود ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کے ذریعے سے ہر کام اور آسان ہو جاتا ہے. کمیونٹی کی سپورٹ ہر جگہ, ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں جس کام کے بارے میں آپ کو تھوڑی نالج ہو, تھوڑی بہت نالج ہو, یا آپ کے ارد گرد میں لوگ اس تمام کام میں تھوڑے بہت انوالو ہوں تو آپ کے لیے آسانی بہتر ہوتی ہے, اور اللہ پاک جو چیز آپ کے لیے برکت پیدا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. کتونکو دغه پښتنو خبرې تاسو واورېدې, ډېر ستر پښتانه راغلي وو, ډېر په ګڼ شمېر باندې سخت حالات دی, کرونا وبا پابندي ده, خو بیا هم دغه پښتانه دومره مینه لري چې د دغه خپل ورور سید باچا سره مینه لري او دغه د روزګار د کارګو ابتدا لا دیو دلته شرکت وکړو, حاضري وکړله. کتونکو سید باچا کوم چې د دې کارګو مالک دی او خلیل الله د هغه سره موجود دی, هغه به هم تاسو سره خبرې شریکوي, د هغو نظر تاسو سره شریکوم چې هغو تاسو ته څه میسیج درکوي. سید باچا د ټول نه مخکې درته په دغه دویم روزګار په پرانیسته مبارکي وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول اول سید باجي ستاسو به خاص کر د شمال نیوز
ډېره زیاته شکریه او ډېره زیاته مننه چې په هر پروګرام کې تاسو زموږ په وړو کې دعوت باندې تاسو زیاته راځئ او عین په زه د دې ټولو پښتنو راغلو خاص کر د بینجي داسې د ټولو پښتنو زموږ څومره کشران مشران د پارټو یا د قومي کم مشرانو یا داسې زموږ کم ملګري هغه ټول راغلي د هغوی ټولو ډېره زیاته شکریه په یو وړوکي میسیج باندې هغوی زموږ دې زیاته راغله نو یقین وکړئ ډېر زیات خوشحاله یو ډېره زیاته مننه څه محسوس د دویم روزګار پرانیستم ده روزګار کول بزنس کول په پردي وطن کې مشکل دی او که نه آسان دی څه میسیج ورکوئ د خپلو نورو پښتنو د پاکستانیانو ته چې سخت کار کوي دیاړیانې کوي څه میسیج ورکوئ چې هغو څه وکړي چې یاره هغو هم دغه بزنس طرف ته راشي او کامیاب شي پرمختګ وکړي څه میسیج ډېر ښکلی سوال یې وکړو اصل کې زموږ پښتانه چې څومره دي هغوی کله هم چې بزنس کوي کله هم چې روزګار کوي معمولي شانتې کوي خان ورته مخې ته راشي یا معمولي شانتې کې داسې یو مقام ته ورورسي چې هغه ځای کې هغه معمولي پاتې کېږي نو دوی بیا څه کوي هغه روزګار تشا کوي او هغه روزګار پرېږدي کله به هم داسې نه کوئ کله هم چې تاسو د یو روزګار کوئ کله هم چې تاسو یو بزنس کاټوئ نو دا سوچ به مخکې نه کوئ چې په دې بزنس کې به ما ته سختې به هم ډېرې مشکلات به هر قسم مشکلات خو هغه ټول مشکلات به ته پیس کړې د هغې نه پس به چې دی نو ته کامیابېږي نو زه ټولو پښتنو ته زه خاص کر زموږ چې څومره په دې عرب ملکونو کې پښتانه دي هغوی ډېر زیات لکه زه به دا ووایم چې د بزنس حوالې سره 10% هم نه دي ټول لیبر دي زه ټولو پښتنو ته وایم چې کم از کم تاسو که په دیره کې 30 دا میسج ما مخکې هم ورکړی بیا هم په د شمال شیشه باندې وایم چې کله هم تاسو په دیره کې 30 کسان یې دا 30 کسان یو کس سپورټ کوي او هغه له بزنس سټارټ کوي نو کم از کم موږ له پکار دي چې د یو بل پې ونه وو یو بل لا بزنس سټارټ کړو یو بل سپورټ کړو موږ به هله کامیابېږو موږ به هله ترقي کوو موږ ته په ډېر الحمدلله زموږ د پښتنو یو نوم پاتې شوی په دنیا باندې خو به هر حال په دې بزنس حوالې سره موږ ډېر زیات پاتې یو پښتانه زموږ کله هم زموږ مشران موږ داسې تربیت نه دی شوی چې موږ د بزنس سټارټ کړو نو زموږ ټولو ته زما چې څومره پښتانه دي زه یې ټولو ته چې پلیز یو بل سپورټ کوي او د سپورټ نه پس به موږ کامیابېږو خو دا به کله هم نه وایه چې مطلب یار زه ما دا بزنس سټارټ کړو او په دې کې زه ناکامه شوم ناکامي دغه نه ده دا ستا کامیابي ده اکثر کسان دا خبره کوي معمولي شانتې کې جیت دپاره هر ضروري ډېر جیت لپاره او کلم چې خار سړی وسېږي که نه نو هغه ته د جیت احساس وشي او د خار احساس وشي نو بهتره ده جی ډېره مننه کتونکو ډېرې ښایسته خبرې وکړي او ډېر ښایسته میسیج یې تاسو ته درکړو په کار د موږ پښتنو له چې د یو بل مدد وکړو د یو بل اوږې جوړې شو د یو بل سهاره جوړه شو د دغه سید باچا ورور نه نورې پوښتنې هم لرم خو بهرحال د تاسو دغه ورور چې کوم دی سید باچا سپورټ کوي او د دغې سره چې کوم دی اوږه په اوږه ودرېږئ دغو په سوشل میډیا هم د پښتون ولس دپاره ډېر زیات خدمات کړي دي او په هر ډګر په هر مقام باندې دغه هغه سختو لارو ته چمتو وي او د خپلو مسافر وروڼو سره اوږه په اوږه ولاړي جی سید باچا ورور اخره کې څه یو میسیج ورکوئ خپلو پښتنو ته نو بس بیا به خپل پروګرام راغونډوم ستا په دغه اخرني میسیج باندې پروګرام هم ډېر زیات اوږد شو مهرباني به ستاسو چې په شارټ الفاظو کې خپلو پښتنو ته میسیج ورکړئ زه د ټولو پښتنو ته ګورئ هر یو بزنس کې چې دی هغې کې نانجی باندې وي زه به دا ویم که موږ د کارګو کار کوو که نه په دې کارګو کار کې اکثر داسې وشي چې یا یو کنټینر لږ پساو شي هغه کنټینر چې پساو شي د موږ د پښتنو رونو چې نو سامانونه لږ لیټ شي نو چې هغه لیټ شي نو بیا مطلب هغه زموږ نه خپوي ګورئ هر ځل چې ځئ تاسو په اعتبار باندې ځئ یو ادارې له تاسو سامان ورکوئ که نه هغه به تاسو په هغه ځای باندې ټرسټ وي یقین به وي اعتبار به وي تاسو به له سامان ورکوئ نو زه یې ټولو پښتنو ته او بیا هم زه هغې چې د چا چاته اکثر سامان لیټ شي نو زه د هغوی نه معذرت کوم نو انشاءالله ستاسو سامانونه چې دي او په د اس کے کارګوز انټرنیشنل کارګو کې سایر نه به تاسو ته انشاءالله په ټایم باندې هم رسي او کوشش به کوو چې ستاسو سامانونه روغ هم ورسي انشاءالله او زه بیا هم دغه کس زموږ چې څومره پښتانه یعنې موږ باندې کارګو کړي او د هغوی سامان یا لږ لیټ شوی د هغوی ته زه معذرت هم کوم او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې موږ ستاسو سامانونه چې دي هغه په ټایم باندې او هلته کې ستاسو کورونو ته ورسوو او بل یو خبره یاد ساتئ کله هم چې مطلب د کارګو کار داسې دی چې اکثر دلته کې یو ډی لري هلته کې بل ډی لري نو که چېرته ستاسو سامانونه موږ د دې ځای نه اوچت کړو او هلته کې کلي کې تاسو ته رینګ وکړي چې مطلب ستاسو سامان چې دی دلته په دې بازار کې پروت دی او ته پسې راشه کله هم داسې مه کوئ ډایرکټ موږ سره رابطه کوئ موږ ته وایاست چې دغه شانتې کې شکایت دی چې زموږ سامان چې دی موږ د په لار ځای ته نه رارسوئ نو زه بیا دې ټولو ته چې موږ ته ډایرکټ رابطه کوئ چې د کوم ځای پورې
د ګاډي لار وي هغه ځای پورې به ستاسو سامان رسي انشاءالله. بالکل کتونکو اکثر په دغه کارډ لیکلي وي، په دغه کلینډر باندې لیکلي وي چې ډور ټو ډور. نو تاسو د مالکانو سره رابطه کولی شئ، د باقي دا په دغه کوم کلینډر چې کومه ورقه چې په هغه باندې د دې نمبر وي پرسنل، تاسو هغو سره رابطه کولی شئ، ستاسو سامان به بالکل ستاسو کور ته رسي. قدرمندو پروګرام هم ډېر زیات اوږد شو. قدرمندو د خپل کیمرامین هدایت الله سره خپل ورور ستای عزیز له اجازت ورکوي. د لوی الله